د یو کوره چې کله شپږ مړي وځي، شپږ جنازې وځي، نو زه به ووایم چې دا د انسان د برداشت نه او د هغه نه بهر ته وي. دا درد خو ډېر زیات دی، ډېر تکلیف دی. شپږ مړي او بیا شپږ جنازې. چارجاور ته تکرار شوی دی، ایراني پېټرول دي راچولي وو، په غلا باندې دې پېښور ته سپلای کوي، سمګلینګ کوي. د سره دغه سورلی په تکرار باندې شي، هغه بس تنګ شو او ګاډي له همداسې په د غر نه دغه ورکړه ویې غورځولو چې ورکه چې زر هم ورسو. بیا چې دی هغه دی ته راغلي کتلي نو زمونږ لاشونه هلته کې نو دې نه یې 3 ډۍ خان ته راوړي دي او 3 ذوب ته تښتوي، لکه چې د کوم امبولانس کوم خامخا بس چې ورکې اچولي بس په منډه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. د بډبیرې سیمه ده، کږوله ورته وایي، هلته موجود یم. د دې واقعې متعلق تاسو سره بلکې دا سانحه تاسو سره شیر کوم چې پرون د خیبر پښتونخوا ضلع د ډېره اسماعیل خان هلته یو ډېره افسوسناکه سانحه راپېښه شوې ده. ویلی کېږي داسې چې په دغه سانحه کې 45 تنان چې دی دا شهیدان شوي دي او څه 8 تنان هغې کې زخمیان دي. خو اوس تازه اطلاعات دا دي چې په هغه 8 تنانو کې هم چې دی لکه مزید 6 تنان هغه هم وفات شو او 2 هسپتال کې دي. ما سره هغه کورنۍ موجوده ده د کږې ولي چې هغې د دیو د کور نه هم 6 تنان چې په هغې کې د دې کور د ما سره دا چې کوم باباجي موجود دی، د دیو مشر زوی دی، د دیو زنانه، د دیو ماشومان هم وفات شوي دي. دیو سره یعنی حقیقت دا دی چې کله مونږ پښتنو کې خو زیاتره چې هغه وایي پښتو یو متل دی چې کاڼې را پرېوځي نو د یتیم په سر را پرېوځي. مونږ اکثر په ډېرو ځایونو کې چې دی لکه د بدو پیښو ښکار کېږو، مونږ هم د دې بدې یو پیښې ښکار شوي وو چې لکه 1 نه 2 نه 3 نه د یو کوره چې کله 6 مړي وځي، 6 جنازې وځي، نو زه به ووایم چې دا د انسان د برداشت نه او د هغه نه بهر ته وي. دیو سره به تفصیلا خبرې کوو چې د دیو دا کورنۍ کوټې ته کله تللې وه، د څه دپاره تللې وه او دا حادثه په څه بنیاد په څه وجوهاتو باندې راپېښه شوه، ځکه چې دا لارې ګودرې خو هغه ډریورانو ته همیشه معلومې وي. زه به ووایم چې لکه یو ځای هغه ته معلوم وي چې دا ځای خطرناک دی، دلته نه زما د غورځېدو یره وي، دلته نه زما د بچ کېدو دغه. خو ډېر داسې ویلې کېږي اطلاعات دي چې مطلب په بس کې هم څه داسې حادثه راپېښه شوې وه چې د هغې د وجه دا ټول خلک وفات شو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کاکا الله دې تعالی صبر درکړي او موږ تاسو سره تعزیت هم کوو، تاسو سره خپله د غمګین هم یو ځای کوو. دا ستاسو کورنۍ کې څوک څوک وفات شوي دي په دې حادثه کې؟ په دې کې جي یو زما مشر دی چې عبدالله نامه ده، یو مې انګور ده او یو د دې وړه لور ده 15 کالو هغه وفات شوې ده، یو مې نوسی ده چې د لور د طرفه مې ده هغه پېغله ده، یو زما علیمه لور ده چې هغه هم پېغله ده او یو مې شادي شده لور ده چې هغه هم وفات شوې ده. یو ماشومه نوسی مې پاتې ده. 2 کسان زموږ د کوره تلي هغه اوس زخمي ده، په ژوب کې اډمټ ده په هسپتال کې، هغه زیر علاج ده. هغه له هلته ده به دا نور حادثې په وجې سره مونږ راغلي یو، لکه دا راغلي دي تلي زما هلته کې لور مې واده ده، د هغې ماشوم شوی و، د هغې مبارکۍ له تلي او په خپل خورۍ مې واده خورۍ باندې مې دلته واده کړی، خو د قسمت خبره وه هغې هلته کې کډه مډه کاروبار دپاره وړې ده، د هغې په وجې سره مونږ تګ راتګ هلته کوو. د هغې 8 کاله هلته وشو. نو دا حادثه بیا چې کومه راغله دې د هغه مخه چې کوم دی دغه ګاډي کې څه ایراني سامان راچولي او د هغې په وجه سره پولیسو یو بل ځای سره منډې ترړې واړه کوړې سورلی ورته دغه شو چې یار ته مونږ په شاړو ماړو باندې بوځې او ته مونږ ورسې ولې نه، دلته خو مونږ ټایم معلوم وي ځکه چې 8 کالو راسه مونږ تګ راتګ کوو او هغه چې مونږ هغه ځای نه 6 بجې راکېږو دلته 8-9 بجې پېښور ته راورسو. دلته کې دي چې کوم دی مونږ انتظار ته 8-9 پورې کو، تر 12 تر 2 پورې ګاډی را نه و. ګاډی بیا مونږ چې تپوس وکړو ویل یاره دغه شوی نقصان پکې سره راغلی دی، خراب شوی دی، د پسې بل ګاډی به ځي نه ځي او هغې کې به سورلی راکېني. خو چې بیا صحیح په موبایل باندې دغه راغله مونږ چې دا ګاډی خو پرېوتی دی
نو بیا د هغې نه مونږ ته پته لګي بیا هم هغې ته کویټې ته بیا دغه وکړو هغې غریبانان هم په موبایل باندې دغه وکړو د کویټې نه بیا ژوب ته دي راغلي دي بیا چې دي هغه ځای ته راغلي کتلي نو زمونږ لاشونه هلته کې نو دې نه یې 3 ډۍ خان ته راوړي دي او 3 ژوب ته تښتوي لکه چې د کوم امبولانس کوم خامخا بس چې ورکې اچولي بس په منډه شوی دی هغې د تادیا نه کار اخیستی دی نو بیا مونږ دا 3 چې کوم دی دلته کې ډۍ خان کې و دا مونږ ته سحر تقریبا 7 بجې وي که 5 بجې راورسېدو او دا د کوم د ژوب نه چې و نو هغې مونږ ته 9-10 بجې راورسېد تقریبا کاکا دا خو یو حادثه نه ده یو غټه سانحه ده لکه یو کور نه دی 2 کورونه دي ډېرې کورنۍ دې نه متاثره دي دا راته ووایه تاسو ته پته څنګه ولګېده لکه ذهن هم لري دي شپه هم وه سهار وختي 5 نیمې ټایم وادي کې چېرې دغه ټایم حادثه شوې وه تاسو ته څنګه پته ولګېده مونږ ته داسې پته ولګېد چې په موبایلو باندې بیا راغله او مونږ رابطه وکړو چې یاره دا ګاډی زموږ څنګه چل دی دا کسان لیټ شو په کار چې بل ګاډی ورغی چې هغې هم را رسولی وی که نه خو بیا هغې دا دغه وشو چې یاره دا ده سره دغه سورلی په تکرار باندې شوي هغه بس تنګ شو او ګاډي له همداسې به د غر نه دغه ورکړه ویې غورځولو چې ورکه چې زه هم ورسوم او هغه بیان چې کوم دی هغې کې 2 زخمیان هغه 2 کسان سړي ورته زخمیان وو او هغې دا بیان ورکړی موبایل باندې موجود دی هغه نټ باندې نو دغې نه مونږ ته پته ولګېده چېرې دا کار الله دې تاسو له صبر درکړي زه کوشش کوم د نورو خپلوانو رشتې دارو سره دا درد خو ډېر زیات دی ډېر تکلیف دی 6 مړي او بیا 6 جنازې دا ووایې چې دا زمونږ چې کوم دا روډونه دي یا په دغه لارو باندې کوم دا زمونږ ترانسپورټ چلي حقیقت که وګورې مونږ چې په موټر وې هم ځو نو مونږ ټیکس ورکوو د دې ټیکس غرض دا دی چې لکه مونږ زما ځان زما ګاډی زما محفوظ او زه خپل کور ته صحیح راورسم دې باره کې راسره معلومات شیر کړي چې دا هلته څه حادثه چې کومه راپېښه شوې دا د څه د وجې راپېښه شوې السلام علیکم ټول نه اول ستاسو ډېره مننه کریم سین والا زما خو دا خپل ذهني چې کوم تاسو خبره وکړه نه د حادثې باره کې نو حادثه اتفاقي کېدی شي او قصدي هم کېدی شي خو کوم چې موږ ته اطلاع ده که نه او کوم خبرې چلېږي میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چې ډرایور ته تکرار شوی دی ایراني پېټرول دی راچولي وو په غلا باندې دی پېښور ته سپلای کوي سمګلینګ کوي نو په دې وجه باندې دا ډرایور چې کوم دی دی ورسره په جګړه شوی دی خولۍ ورسره والي ده خولۍ کې تکرار کړی دی او بیا دا ډرایور چې کوم دی د غوسې نه ګاډۍ لاندې غورځولی دی دا چې کومه خبرې چلېږي میډیا باندې چې کوم زخمي دی هغه نه نو لکه زموږ دا یو افسوس مقام دی که نه خاص کار زموږ د پښتنو لپاره کې پاکستان لپاره چې زموږ په ملک کې ډرایور له لایسنس ورکوي د هغه کردار نه ګوري هغه په ګاډي باندې کښېني او هغه په لا په سفارش باندې لایسنس والي او لا چې دی په پیسو باندې لایسنس والي نو اول خو دا چې لایسنس کوم دله ورکوي دا ته په کوم ایشو وله ورکوي دا ډرایور وکیل د دې شي حل دی که حل نه دی نو زما د کور اوس د 6 جنازې وتې دي که نه ما په دې کلي باندې په دې ټول پاکستان باندې غم دی هر کلی خفه دی نو الله یې دا غم چا باندې نه راولي ځکه چې زما کور روان شو داسې به وایي زما تره زوی زما ترې انګور زما تره دوریانې او دې کې زموږ نفسۍ د تره مې نو 6 زنانه لکه 6 زموږ چې کوم مردګان دي شهیدان دي هغه زما د کور نن وتې دي 11 بجې نو افسوس یې ډېر زیات او زه یم چې دا خو ما سره وشو که نه ما برداشت کړه او ما پې صبر هم وکړو خو داسې بل سره نه کېږي ځکه چې د دې ډرایورانو د وجې نه دنیا تباه شو تباه کېږي څه وجه ده چې دا نااهل دی نه تعلیم شته دی نه شعور شته دی او دی په ګاډي باندې راشي او کښېني سیټ باندې او د سټیرینګ ونیسي او بیا زما د زندګو سره لوبې کوي نو زما دا مطالبه ده وخت چې کوم حکومت دی هغې نه خپل زما کوم زما ادارې دي چې مهرباني وکړي داسې قسمه ډرایوران چې دي هغه ګاډي ته مه کښېنوئ چې هغه زما کورونه تباه کوي بل زموږ چې کوم د تره زوی وفات شوی دی عبدالله دا د خپل کور یو سربراه و لکه دا زما تره دی دا غریب کمزوری تاسو وکتو سپین ږیری دی او دا د خپل کور سربراه و ده تقریبا په کور کې 15 خویندې مور دا ورته ناست و ده به د خپل کور ګم ګټه وټه کوله نو هغه زما کور نه لاړ تاسو هم د ترانسپورټ لارو ګودرو سره ډېر زیات بلد یې دې باره کې راته ووایې چې دا پېښه چې دی دا هم د ډرایور د لاسه راپېښه شوې ده ویلی کېږي داسې چې په دغه روډ باندې لکه زیاتره سمګلینګ کېږي څه طریقې کار څه اپناوي دي څه وایي د ذرایع مطابق کوم خبر راغلی هغې دا وایي چې دې ګاډي کې ایراني پټرول چې کوم دی سپلای کېږي او خلک دا وایي چې کوم دا خبر راغلی په میډیا باندې چې دې ایراني پټرول اچول او سوالو چې کوم دی منع کول نو منټلي چې کوم دی دغه ډرایور ډسټرب شوی دی او هغه خپل ضد باندې زه به دا پټرول اچوم وړم به او تاسو چې کوم دی دا وکولو سوالو ورته چې دا به تاسو نه وړئ د دې وجې چې کوم دی هغه وایي صبر کوي چې زه تاسو ټول تباه کوم او چې کوم دی دا ګاډی
کندې ته ولړه کړی. زموږ سرکار ته زموږ چې کوم دی حکومت ته درخواست دی چې کله هم تاسو لایسنس ایشو کوئ نو داسې خلکو ته ایشو کوئ چې هغه څه کوالیفیکیشن وي، د ډرایورۍ اصول هغه ته معلوم وي، هغه ذهني طور باندې ټیک وي، هغې ته چې کوم تاسو لایسنس ایشو کوئ. کله چې کوم تاسو د اډې نه ګاډۍ وباسئ نو داسې منیجمنټ پکار دی چې هغه وګوري چې آیا دا ډرایور چې کوم دی د بي پي برابره ده، د منټلي ټیک دی که نه دی ټیک. چې دومره چې کوم دی د شپېتو تنانو موږ د باندې چې کوم دی بوج اچوو دا دی وړي نو آیا دی برابر دی او که نه دی. داسې ویل کېږي چې دا حادثه چې کوم دی دا د ډرایور د وجې راغلې ده. دا زموږ چې څومره 45-50 تنان چې کوم دی شهیدان شوي دي، دې نه مخکې هم داسې ډېرې حادثې شوي دي. نو زموږ ګورنمنټ ته ترانسپورټ ادارو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو چې کوم دی کله لایسنس ایشو کوئ او کوم تاسو ترانسپورټ اډې چې کومې جوړې کړي کله دلته نه ګاډۍ روزي نو تاسو وګورئ چې دوی په خپل روټس باندې ځي که نه ځي، دوی غلط روټس خو نه استعمالوي او غلط سپلایان خو نه کوي. دا چې کوم حادثه شوې دا د غلط سپلای د وجې شوې ده. نو زموږ د عوامو ته هم داسې خواست دی چې کله تاسو د اډې نه روزي نو تاسو ګورئ چې دا ډرایور چې کوم دی آیا منټلي ټیک دی که نه دی ټیک. مونږ که وګورو زیاتره زموږ چم ګاونډ کې زیاتره خلک بهر ملکونو کې شته دي. بهر ملک کې د ډرایوینګ لایسنس حاصلول داسې دي لکه دلته چې مونږه قومي شناختي کارت حاصلو. او زه به ووایم چې لکه هغې دپاره به تر ډېرې زیاتې ټیسټونه میډیکل ډېرې لارې به دغه کوي. زه به ووایم چې دلته داسې هم کېږي چې لکه سهار لاړ شي او واپس چې راځي نو ډرایوینګ لایسنس ورسره جیب کې وي. یو 4 بجې چې کله مونږ په لار راتلو نو د سی ایم هاوس وزیر اعلی هاوس نه دغه اطلاعات و چې د حکومت د طرفه د خلکو ته امداد اعلان هم شوی دی. آیا یا 10 لک روپۍ دی یا 6 لک روپۍ دی. د 10 لک او 6 لک روپو سره زموږ هغه مړي واپس نشي ژوندي کېدی، خو دومره شي چې دا ستا د کفن یا د دفن ظاهره ده یو سانحه ده، یو داسې پیښه ده چې هغه زموږ برداشت نه خو بار ته الله تعالی دې موږ ته صبر راکړي. او حکومت چارواکو نه هم دغه مطالبه کوو چې تاسو چاته لایسنس ایشو کوئ چاته دغه ډیر ذمہوار چیز دی. لکه اکثر که مونږ پښتانه یو بل چا سره په موبایل یا خبرې کوو یا چاله د قسم او د قرآن واسطه ورکوو نو اکثر مونږ چې راځو زه ګاډي کې ناست یم او جنازه کې ناست یم او کېدای شي چې لکه مرګ راشي، مرګ حق دی، هغې نه زموږ خلاصۍ نشته. خو لکه داسې نه چې لکه زه په یو ځای باندې 15 خلک دا به په خپل دغه باندې دا ووژنم. الله تعالی دې مونږ ته صبر او جمیل عطا کړي. الله تعالی تاسو کورنۍ ته هم صبر حاصل کړي. ډېره مهرباني.